بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم اتمی سپری والا اتام اور انام رکو سورة الاعراف ولسم نمبر آیت پوری ترجمه ولقد مكناكم في الارض تحقیق سره مونږ تاسو ته قدرت در کړی ده فی الارض پزمکه کې وجعلنا لكم فيها پیدا کړی مو دي تاسو د پر په دغه ځمکه کې معیشتونه قلیلا ما تشکرون ډیر کم خلق تاسو شکر ادا کوي ولقد خلقناكم تحقیق سره تاسو مونږ پیدا کړل ثم صورناكم بیا تاسو صورتونه دیر کړلو ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیا ویل للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړي فسجدوا د غټول سجده وکړه الا ابلیس سو د ابلیس نه لم يكن من الساجدين نو دا سجدو کوونکو کې قال الله رب العزت فرمان ورته وشولو ما منعك تشي منع کړی وي ته الله تسجد ته سجده د ونه کړله اذ امرتك څکره ته مو حکم وکړلو قال شیطان ورته ویلو انا خير منه زدين بهتريا خلقتني من نار زد پیدا کړم ورنه وخلقته من طين اور دا پیدا کړ د خورنه قال الله رب العزت ورته فرمایلو فهبط منها كشت الدغ عالم بالانا فما يكون لك نشت دتوت حق ان تتكبر فيها تتبدغ عالم بالا کی تکبر وکي فخرج وزدينا انك من الصاغرين بشكه الذليل نه قال شیطان ورته ویلو انذرني مودت مهلت روکا الى يوم يبعثون اغوريزي پوری کوم وريزي دوباره خلق اوچتولیش قال الله رب العزت ورته فرمایلو انك من المنذرين بشکت مهلت ورکول شو خلق نه قال شیطان ویلو فبما اغويتني دی وجنه زتو گمراه کنا لاقعدن لهم زبكنن دغه خلق د پر صراطك المستقيم دي تو سیده لیاری کی ثم لآتینهم بیابز دوی ترڅنګ من بین ایدیهم دوی ته مخترفنا ومن خلفهم تطرفنا وعن ايمانهم خطرفنا وعن شمائلهم غطرفنا ولا تجد اکثرهم شاکرین تبا اکثر خلق شکر گزار بیا نمومي د غویدونو کې الله رب العزت د آدم علیه السلام پیدایش اور بیا فرشتو ته حکم چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي اور به د ابلیس انکار اور دغه ول حجت بزی دغه ول تذکرہ کوي ټولنه اول الله رب العزت تمهید تړي چې تاسو باندې مو احسان وکړلو چې تاسو هم پزمکه کې قدرت ډیر کړلو زمکه مدر ته سخت نه د کړي نرم مکړي د تاسو د پره اور بیا تاسو ته په دغه ځمکه کې مو معیشتونه جوړ کړی دي د ژوندۍ تیرولو ول اسباب مو جوړ کړی دي په دغه ځمکه باندې تاسو تعمیرونه کوي د ځمکه کې تاسو ونی لګوي سبزی کوي به دینه تاسو غلیر او بوسي د تاسو معیشت د تاسو ژوندۍ تیرولو ول اسباب دي الله رب العزت دغه اسباب تاسو د پر مهیا کړی دي نو به تاسو په کور د شکر ادا کوي خو قلیلا ما تشکرون کم خلق داسې دي چې هغه شکر ادا کوي الله رب العزت فرمایي چې بیا تاسو مو بیا پیدا کړل بیا تاسو سورتونه دی کړلو آدم علیه السلام تر مراد ده چې الله رب العزت هغه خور رټول کړل چې کومي خور نه آدم علیه السلام جوړول دا مقصود وو کله آدم علیه السلام ولا دنچا مبارکه تیار شله الله رب العزت ورکی روح وچولو هغه دنچا چې بیجان و الله رب العزت جاندار جوړ کړل آدم علیه السلام کې الله رب العزت روح وچولو اور خبري شروع کړلې آدم علیه السلام ته الله رب العزت د شیون ولا نامي ورته کړلې دغه علم ورمنځته کړلو اور بیا فرشتو اور آدم علیه السلام په مابین کې امتحان یو خستلو اولی سفری کې دغه ول حکم ده اور دی په صورت کې د آدم علیه السلام علمیت
دای ظاهر کړلو په دغه فرشتو باندې. څکله دی آدم علیه السلام ول علمیت اور مرتبه دا ظاهر شول فرشتو باندې، هغه د بعد الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړلو چې تاسو ثم قلنا للملائکه اسجدوا، تاسو سجدا وکړئ لآدم علیه السلام ته. فسجدوا الا ابلیس، ټول فرشتو سجدا وکړه اور په یو ټیمي سجدا وکړه، په جامع سره سجدا وکړه. ابلیس دا د شیطانانو مشر وو، دا فرشتو کې نو فرشتہ نه و، خو چونکې دي زیات عبادت د وجنه الله رب العزت دې ته دا موقع ورکړي و چې دا هم فرشتو سره پاتې کېدلو عالم بالا کې. الله رب العزت دې ته بل حکم ورکړي و، ځکه چې ورسته آیت کې الله رب العزت فرمایي اذ امرتک، څکله ته مو حکم کړو. دا نه صرف فرشتو ته حکم کړو، دا د حکم نه بور وو، بلکې نه دې ته بل هم حکم شوی چې آدم علیه السلام ته سجدا وکړه. څکله الله رب العزت دینه تاسو وکړلو ما منعك الا تسجد اذ امرتك، چې ته کومي خبرې منع کړې وي، څکله ته حکم وشول چې ته سجدا وکړه بیا ته هم سجدا ونه کړله. دی الله رب العزت سره حجت بازی شروع کړه. په دې تر سره دلیلونه په پیش کوونې کولو چې زه خو څوک د دینه بهتر یم اور بهتر ته حکم نه کیږي چې کم تر ته څوک د تعظیم ورکا عزت ورکا. بهتر ویلې بهتر ځکه چې زه ته ور نه پیدا کړم اور دا آدم علیه السلام دا خو د خور نه پیدا کړی دا، اور ور د خور نه بهتر ده. دلیل دا ده چې ور څه کله بل شي دا په هوا باندې چې او طرف ته کوشش کوي اور خور په ځمکه باندې پرتا ده. حالانکه دا دلیل غلط ویلو ځکه چې په ور کې فساد ده اور په ځمکه کې چې کوم د اغا تعمیر ده، ځمکه نه انسان ته معیشت ملويږي، انسان رهن سهن د ارتش په ځمکه باندې ده اور انسان زندگی ور څومره هم اسباب دي اغازمه کې نه کیږي، ور نه کوم د اغا اسباب نه دي، ور کې فساد ده. دلیل هم غلط ویلو اور الله رب العزت سره حجت بازی هم وکړه. کچېره د دې ول دلیل ټیک وای هم بیا هم دي ته په کور واځي دي آدم علیه السلام ته سجدا کړی وای. وجه دا غدا ده چې اگر آدم علیه السلام بالفرض و تقدیر تو نه کم تر وای، خو ته حکم خو آدم علیه السلام نه دا کړی، ته حکم احکم الحاکمین کړی دا. الله رب العزت حکم درته کړی دا په کور دا چې ته د دې حکم لاج ساتلای وای. دی الله رب العزت حکم د منلای وای اور آدم علیه السلام ته د سجدا کړی وای. قال الله رب العزت ورته فرمایي چې تو حکم نو منلو فهبط منها، اوس دغه عالم بالا نه کوشه، فما يكون لك ان تتكبر فيها، تو ته هیڅ حق نه جوړيږي، اختیار درته نشته د چې په دغه ځمکه کې په دغه عالم بالا کې تکبر وکې. فخرج انك من الصاغرين، تو اوزه بشکت ذلیل خلق نشوري. څکله شیطان ولید لوت زه الله رب العزت گمراه کړم، گمراهی هم په دې تر سره کړنګي چې د کوم نوې مخلوق آدم علیه السلام چې د پیدا شروع دي نوې مخلوق بډیریږي وجد دوی له امدغه دا چې امدغه وجنه چې کوم نه گمراه شل، نو دوی دې پر الله رب العزت نه مهلت وغوښتلو. الله رب العزت نه سوال وکړو چې تمو ته انذرني الى يوم يبعثون، دوباره څنګه خلق پوښتول شي اختم پر تمو ته مهلت ورکړه. ور شیطان هم ډیر لوی عالم و ډیر علم ور سره دي چې هم کوم دا هغه دا وغختله کچري موت الله رب العزت الى يوم يبعثون پوری ټیم روکلو هغه د بعد به مرګ شتونه ده، نو زه همیشه ژوندای وم اور د مرګ ولا تلخیب کوم نه رسی اور جنت اور د دوزخ تللو ولا پیاله معیار چې کوم دا مرګ ده چې مرګ برتي هغه د بعد به جنت ته یا به دوزخ ته سي، نو زه به دوزخ نه پاتې شم، اگر که جنت ته داخل نشم خو دوزخ نه خو پاتې شم. الله رب العزت ورته فرمایلو چې الله رب العزت کوم د علیم ده، علیم بذات الصدور ده، حکیم ذات ته د هر شي علم ده ورته. الله رب العزت د دې ارادونه خبر شول اور دې ته حکم وکړلو چې ته مهلت دیر کړلو، خو الى يوم يبعثون نه الى يوم الوقت المعلوم، وقت معلوم پر مدرته مهلت دیر کړلو څنګه پهله نفخ اولاده اغه نه بعد د کوم د تمر غرچی. څکله الله رب العزت طرف نه شیطان ته مهلت هم بلو شلو، اوس دې ته پته ورګي د الله رب العزت مت مهلت ورکړو دا دوباره مونږ نه خلی
ځکه چې دا د الله رب العزت ولا وعده ده د الله رب العزت ولا حکم ده چې هغه اټل دغه څه تبدیلی نه راځي نو بیا هغه د بعد بیا دوباره بیا حجت بزی شروع کړه او بیا په خپل سرکشي منی رغللو الله رب العزت ته چې تو اوس مو ته مهلت ورکړلو خو یو خو زدي د وجنه فبما اغويتني چې زه تو گمراه کړم ګر دې کې سرکشي حد ته ګوره چې الله رب العزت سره لګیا ده بیا هم خپل غلطي نه مانی چې مو غلطي د وجنه چې کوم د گمراه شلن ایمو ګناه د وجنه ز گمراه شلن بلکې ورته فبما اغويتني یا لت ز تو گمراه کړم د وجنه یعنی خپل غلطي ولا نسبت دا بیا هم الله رب العزت تکوین د څومره سرکشي ده خاطر زه تو گمراه کړم اوس چو د بره د گمراه کړم د مخلوق د بره د گمراه کړم نو لا اقعدن لهم دوی د بره بزل یارو کې کینن صراطک المستقیم دي تو ورکو می سیده لیاری دي هغه کې بز دوی د بره کینن اور دوی بزل نیکو اعمال ته نه پرېږدم ثم لاتینهم من بین ایدیهم دوی ته بز مخ طرف نه هم رسنګ دوی ته بز څړ طرف نه هم رسنګ وعن ایمانهم وعن شمائلهم خي طرف نه به هم رسنګ اور ګت طرف ته هم رسنګ اور دوی بز کوشش کوم چې اکثر خلک کوم دا غدي ټول شکر ادا نکي الا عبادك المخلصين هم ذکر ده چې مگر ټول کوم اخلاص ولا بندگان دي کوم دي ټول نیک بندگان دي هغه باندې به مو ولا هیڅ قسم د اثر نه کیږي هغه باندې به مو ولا نه چلیږي خو اکثر خلق به کوم دا غزه گمراه کوم اکثر خلق با غزه ناشکر جوړوم اور به الله رب العزت طرف نه ورته حکم کیږي لکه سبو درس کې بروشي ورسته آیتونو کې چې کوم خلق دې تو خبره اومنله هغه خلق نه بس سره دي تو ټول نه جهنم ته کوم دا هغه ټکوم دې پرې الله رب العزت د شیطان ور دغه واقعیا بیان کړه الله رب العزت په خبرو باندې عمل کوم توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین